غنو حالانکه سپک قتل چاته سره حکیم شاه محمد اختر سے خپل یو کتاب کې لیکلی دي وایي کم یو انسان چې انسانیت ته سپک ګوري که نه کم یو انسان چې انسانیت ته سپک ګوري وایي دا خبره په شک کې ده چې دغه انسان به ځان سره آخرت ته ایمان اوسي او که به اونسي صحیح شوه نو بهرحال انسانیت ته د الله مخلوق ته به سپک نه ګورو د الله تعالی په نس باندې د الله تعالی مخلوق چې کوم دی هغه دا ډېر معزز دی ښه اما درته ویلي مشهور امام غزالی رحمت الله علیه هغه ته الله تعالی چې بخښنه کوي که نه نو د څه د وجې نه کوي د یو مچ د وجې نه چې کوم دی وایي د دې د وجې نه مې وبخلی بني اسرائیلو کې یو غرانه هغه ګورې الله تعالی د یو پیشو د لاسه جهنم ته بوتلې وه د یو سپي د لاسه چې کوم دی هغه یو بدکاره غرانه الله تعالی د هغې مغفرت کړی و هغه یې جنت ته لیږلی و صحیح شوه نو د الله مخلوقو هغه به سپک نه ګڼو د الله تعالی ته د خپل مخلوق چې کوم دی هغه ډېر زیات محبوب دی ښه علما کرام لیکي وایي چې کله د حضرت نوح علیه السلام په قوم باندې کله الله تعالی طوفان راولېږو او دا ټول قوم یې هلاک که که نه نو بیا حضرت نوح علیه السلام ته به یې وی ای نوح علیه السلام اے نوح علیہ السلام وی که یو سړی راولګي څه چل وکړي دی چې کوم دی هغه خاوره راوکني بیا یې څه کړي بیا پکې اوبه واچوي ښه یې واغږي خمبیره یې کړي د هغې نه لوښي جوړ کړي او بیا چې کله هغه لوښي تیار شي او په دغه ټایم کې په دې لوښو باندې کله باران راشي که نه وی دا سړی به خفی که به خفني وی الله ډېر به خفی وی ای نوحه وی چې کوم ټایم کې تا زما د بندګانو د هلاکت متعلق درخواست کو تا دا سوچ نه کو حالانکه سره الله تعالی په خپل بندګانو په خپل مخلوق باندې ډېر زیات خفه کېږي ډېر پیمین دی اگر کافر دی وی کافر دی خو د الله بنده خو دی که نه د الله بنده دی نو ځکه علما کرام لیکي وایي د الله تعالی قدرت چې کوم دی که نه دا په دواړو باندې ظاهرېږي په مؤمن باندې د الله صفت د رحم به ظاهرېږي او په کافر باندې به د الله صفت عذاب صفت د قهر او د غصې چې کوم دی هغه به پرې ظاهرېږي که نه نو د الله قدرت د ظهور دپاره د دواړو موجود کې چې کوم دی هغه دا ضروري ده خبره مو دین تراله زمیندار کاکا یو ځلې چې کوم دی هغه څو یو لوري چې کوم دی هغه په کولال باندې واده وه او بله په زمیندار باندې صحیح شوه نو یو دا څه چلو شو دا کاکا چې کوم دی هغه لاړ نو زمیندار کره انو دا لور ورته بابا کروندی کړې ده د الله تعالی نه سوال وکړه چې الله تعالی باران وکړي فصل به وشي ډېر زیات غله به میلاو شي نو بیا زمیندار کاکا بس دغه ټایم کې خاموشه پاتې شوي بچې الله دې خیر وکړي نو چې دې بلې لور کره لاړ که نه نو هغه څو هغه بله لور ورته وایي بابا وی د الله نه سوال وکړه چې الله باران نه کوي لکه پجه یې تیاره کړې ده او که باران پې وشو که نه وی هغه ټول محنت پیدا شي ښه زمیندار کاکا حیران دی چې الله څه وکړم سوال وکړم یو طرف ته چې کوم دی هغه نقصان کېږي او که سوال نه کوم نو بل طرف ته نقصان کېږي وی بس الله تعالی ته په خپلو کارونو ښه پوهېږي نو الله وی ته په خپلو کارونو ښه پوهېږي نو چې الله څه کوي که نه هغه هغې کې ډېر لوی خیر پروت وي نو بهرحال درخواست مې دا کو چې هر یو انسان له پکار دا دی چې الله والا کله نعمتونه ورکړي که نه نعمتونه والا الله ورکړي نو د الله مخلوق ته سپک نه ګوري دا پته نه لګي چې د الله په نس باندې څوک معتبر دی د پیغمبر علیه السلام صحابي دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه علماء کرام لیکي وایي دغه ټایم کې خلیفه دی د 22 لاکھ مربع میل 22 لاکھ مربع میل خلیفه دی ٹھیک شوه امیر المؤمنین دی یو ځلې په دربار کې ناست دی حضرت بلال صاحب ته خفه شو صحیح شوه بلال صاحب د دربار نه لاړ
امیر المؤمنین ته چې پته ولګېده چې حضرت بلال خفه دی که نه نو هغه د مجلس قضا هغه یې لږ صحت له رکا وکړه ویې لږ انتظار وکړئ رالې د حضرت بلال صاحب د کور په دروازه کې سر کېښودو د حضرت بلال صاحب د کور په دروازه کې سر کېښودو چغې وی یا سیدي ای زما سرداره ای زما مشره تر کومې پورې چې رانه ته نه یې رضا شوی سر به نه اوچتوم یا خو راشه زما په دې سټ د پاسه خپه کېده او یا رانه رضا شه نو حضرت بلال صاحب را منډه کړه د امیر المؤمنین نه دا غېږه را چاپېره کړه وي یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین زه خو تاسو نه خفه نه یم زه خو تاسو نه خفه نه یم ولې مو خپل نفس ته ملامته کوئ نو بهرحال سره د 22 لاک مربع میل خلیفه چې کوم دی هغه راځي د یو حبشي غلام په دروازه کې خپل سر کېږدي ٹھیک شوه نو لهذا چې کله یو انسان کې دقه صفت رالی که نه الله تعالی والا مقام څومره ورکوي اقبال وی مٹھا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے یہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے لہذا دغه خبره چې کوم در هغه خپل ځان کې راوستل پکار دی ځان خاورې که ځان خاورې که چې ځان دې خاورې که که نه نو بس ګل به درنه زرغونېږي نو ګل به درنه زرغونېږي چې ځان دې خاورې کو او که نه بس دقسې دا اکړ وي که نه او دغه بس ځان ته زیم ویلي نو بس ګورې یاد ساتئ دغه شی اکثر ګورې نقصان ورکوي ښه انسان ته نقصان ورکوي نو بهرحال درخواست مې دا کو وهو ظالم لنفسه دا سړی تکبر کوونکی و د خپل ورور ته به یې سپک کتل ښه د خپل ورور ته به یې سپک کتل حالانکې د الله مخلوق کې سپک هېڅ چاته نه دي کتل پکار د الله مخلوق ټول برابر دي نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حجة الوداع په موقع باندې چې کومه خطبه ورکوي که نه نو رسول الله مبارک څه وایي پیغمبر علیه السلام ارشاد فرمایي چې عربي له په عجمي باندې او عجمي له په عربي باندې تور له په سپین باندې سپین له په تور باندې هېڅ فوقیت نشته فوقیت چې دی نو هغه صرف په څه دی هغه په تقوا باندې دی چې څومره یو انسان کې تقوا زیاتوي دومره بس دا سړی معزز دی صحیح شوه